امام شاه ولی الله رحمت الله علیه سره طلبه دیرو د طلباو به نمبر وخه داسې لوټه به یې د کورونو کره لېږلي وو نو زنانو چې بړوا غږل نو طلباو ته به یې پکې وړه کېښودل. یو ورځ د طالب د لوټې نمبر و نو هغه بیمار و. امام شاه ولی الله رحمت الله علیه ما چې دا لوټه به زه په خپله نن راوړم وی ورغلمه و لوټه پسې چې غږ مې وکړو کور نه زنانه وایي څوک یې ما شاه ولی الله یم وی تا ته ځان بد نه ښکاري چې زموږ ورته راغلی وی ډېر خفه شو واپس رالم بس مې زه به بیا داسې نه کوم ډېر کرته د مدرسو د منتظمین مشران ډېر مایوسه شي په بعضې خدایه څه وکړم چېرته لاړ شو څه وکړم تاسو یو کور یو شپږ اووه واړې پکې وارو ورته ختئ چېرته حرام یو چېرته یو ځای نه او د بل ځای نه د مدرسې په دې منتظمینو ډېر بوجي خدایه څه وکړم نن د طلبو روټۍ شته او نن یې نشته خدایه څه به کېږي دا بوج پې راشي خیر دی دا بوج برداشت کوئ په دې الله ډېر څه نو امام شاه ولی الله رحمت الله علیه وی خفه ومه ډېر زیات دې کې اوده شوم چې اوده شومه دې خفګان کې وي خوب مې ولیدو خوب کې ګورم نبي کریم صلی الله علیه وسلم خوب کې مونږ کره راننوتو ما ته وایي شاه ولی الله پاسه زه راپاڅېدم ما ته یې ولې ما ته وایي چې ښه تا ته د طلباو په وظیفه ځان بد ښکارېدو ما ستا طلباو له وظیفه راوړې ده پاڅېدم امام شاه ولی الله رحمت الله علیه وی ما نیت وکړو چې د نن نه پخوا به زه د طلباو په وظیفه دا به بوج نه ګڼم بچی علم له ورکئ حفظ له ورکئ او شکر وباسئ ستاسو کلي کې ښکلي ښکلي مدارس دنیا حافظان تیار کړل بختور کلی یې ستاسو روټۍ او ستاسو چای طلبا کوي او سبا هغه د قرآن حافظان سبا هغه د قرآن علما په دې ټولو کلو کې خواره وي ما خپله 2 کاله ستاسو کلي کې سبق ویلی ستاسو کلي کې م وخت تېر کړی دی ستاسو م ډوډۍ خوړلې ده ستاسو م چای څښلې ده ستاسو روټۍ م خوړلې دي په هغې باندې م علم کړی دی دا زمونږ مادري علمي ده او دا زمونږ د حفظ مرکز دی مونږ ټول کلي ته نن درانه ګورو دا هغه کلی دی چې دوی مونږ له چای راکړې وه دوی مونږ له روټۍ راکړې